أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. عزتمندو د مفتی سردار علی حقانی صاحب اغي مرگ او داغي شهادت دیک زمون دفارا یو لوی عبرت ته. اول خو دی الله رب عزت د مفتی صاحب دا شهادت قبول کی او الله رب عزت دی مفتی صاحب لا لوی درجه ورکی او الله رب عزت دی داغا رشتہ دار ته صبر جمیل ورکی او الله رب عزت دی مفتی صاحب ته جنت الفردوس نصیب کی. دا هغې نه پس دا خبره کوم مر په هر انسان باندې راتلونکی دی، په دې کې شک نشته دی. او چې تر څو پورې د یو انسان په دنیا کې یوه نوڼۍ هم چې کوم د رزق موجود دی، دا انسان نشي وفات کېدی، نشي مړ کېدی. خو چې کله د دې انسان رزق ختم شو نو بیا چې کوم دی دا په دنیا کې باقي نشي پاتې کېدی. په دې د یو انسان خفګان نه کې چې پلانکی کس دا وفات شو او مونږ یې داسې پرېښودو. یقینا د خفګان خبره ده، خو بل طرف ته دې تم سوچ پکار دی چې د رزق په دنیا کې نور ختم نو دا څنګه پاتې شوی، ځکه چې رزق یې و نو دا پاتې وی، چې رزق یې نشته دی نو نور نشي پاتې کېدی. نو په دې کې زما اوس لپاره چې کوم دی دا عبرت دی چې مفتی صاحب په شان دی یو نوجوان انسان، یو ښایسته انسان، یو عالم انسان، یو متقی او پرهیزګار انسان، خو بیا هم چې کوم دی هغه لاړو او هغه چې کوم دی د ځان سره خپل نیک اعمال وړه، نور د ځان سره چې کوم دی هیڅ هم نه وړه. نو دغه رنګې زه خپل هغه ورونو ته وایم چې کوم ورونه ورځ شپه چې کوم دی په سوشل میډیا باندې هغه په ګناهونو کې اخته دي، هغه چې کوم دی نافرمانو کې اخته دي، هغه چې کوم دی د علماو خلاف چې کوم دی پوسټونه چرته کوي، چرته د علماء کرام بې عزتي کوي، د علماء کرام بدنامي کوي. کچری تا د هغه د لیډر خلاف یو خبر وکړه یا د هغه د لیډر خلاف چې کوم دی یو پوسټ چې کوم دی شیر کو، نو بیا بزان بې عزتۍ تم نیسې، بیا بزان بدنامۍ تم نیسې، بیا بزان کنځنو تم نیسې، بیا بزان هر قسمه غلط کمنټ نیسې. ولې تا د هغه د لیډر خلاف خبره کړې ده، تا د هغه د پارټۍ خلاف خبره کړې ده، نو اوس به چې کوم دی ځان هر قسمه سجده نیسې. اس کله داسې نه د عزتمندو که یو انسان د هر چا سره تعلق لري دی، د هر انسان چې کوم دی هغه خپل چاهت دی، څوک د چا غلام نه دی او نه چې کوم دی څوک د چا په کور کې ناسي د چا روټۍ بخوري چې نه ته به خامخا زما د لیډر خبر نه منې او ته زما په پارټۍ کې اوسېږې. خو تاسو داسې مه کوئ چې یو انسان چرته یو ویډ ورکړه هغه چې کوم دی ستا د پارټۍ او ستا د لیډر خلاف وه، نو بیا پسې کنځلې م کوه، بیا پسې غلط کمنټونه م کوه، بیا د هغه او د هغه د لیډر او د هغه د پارټۍ بدنامي م کوه، بیا چې کوم دی هغه ته ردي بدي مو وایه. عزتمندو دا مر راتلونکی دی، خپل له قبر سوچ وکئ، خپل له آخرت سوچ وکئ چې هغې ځای له موږ څومره تیاری کړی دی، هغه ځای له موږ د ځان څخه چې کوم دی هغه څه چې کوم دی تیار کړی دی چې موږ ځان سره ویسو. عزتمندو د چا دپاره خپل آخرت هغه چې کوم دی تباه کول نه دی پکار، بلکې د قبر د دغې تورې تیاري دپاره او د آخرت دپاره چې کوم دی ځان سره څه توښه وړل پکار دی چې الله رب عزت موږ د هغې د برکت نه وبخي او الله رب عزت موږ مغفرت وکړي، الله رب عزت زموږ نه راضي شي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.